السلام علیکم ملګرو، تاسو به لیدلي وي چې نن پنجاب کې کوم دون دی، کوم سموک دی، هغه د وجې کوم سکولونه دي هغه ته بلکې چټۍ ورکړله او کلاسونه یې کوم دي هغه یې ورته آنلاین کېدول. یعنې سکولونه یې بند نه کړل، کوم کلاسونه دي، کوم اکټیویټي دي ډیلی هغه به کېږي، خو آنلاین کلاسونه به کېږي هغوی ته، یعنې څومره نظام دی هغه به آنلاین کېږي. دوی غوښتلي وی نو دا پنجاب کوم سکولونه دي دا یې بندوی شه، خو نه بند یې نه کړو. وجه یې دا دی چې دغه نه بیا اوړکي خرابېږي، دوی بیا کلاسونه ضایع کېږي او دوی ته بیا مسلې جوړېږي. خو که بیا موږ راشو د زموږ علاقې خاص کر د کیپي او د قبایلي اضلاع، نو دلته تقریبا په هفتو په میاشتو کوم زموږ سکولونه وي یا کلیجونه وي هغه بند وي، تعلیمي ادارې، او هغه نه بعد بیا څه کولو شي، کله روډ مسله، کله پیول مسله، کله کتاب مسله، یعنې موږ کوم دلته سټوډنټیان دي هغوی ته په وخت څه نه میلاویږي. اوس وکسه هغوی کوم سکولونه دي هغوی آنلاین کلاسونه کېږي او زموږ والا وکسه فور جي انټرنیټ ورته نشته، نور انټرنیټ دا ول دی، نو هغه د وجې څه کوم مسلې دي هغه تاسو لیدلی شوئ. نو پنجاب د کیپي کوم سټوډنټو لیول دی هغه تاسو لیدای شوئ او د هغه نظام څه کوم دی هغه تاسو چیکوای شوئ. هغوی ته هلته سموک د وجې آنلاین کلاسونه کېدل. دلته زموږ په هفتو زموږ تعلیمي ادارې باندې جنګونه کېږي، یو څه کېږي، بل څه کېږي، زموږ دپاره هېڅ اقدامات نشته. دا زموږ سیمې باندې یا یوسفالیا نشان دی، دا زموږ دغه نظام باندې یا یوسفالیا نشان دی او دغه کوم خلک یا او تاسو ته پکار دی لږ په ځان سوچ وکړئ. اکثر خلک یې ته خبرې لږې سختې وي، سختې به ځکه وي چې دا د زړه درد دی، دغه علاقې کوم سټوډنټ دي دغو جنګو کې ټول نه زیات کوم نقصان دی یا کوم نقصان دی کېږي یا کوم خلک د متاثر کېږي هغه سټوډنټیان دي. نو چې سټوډنټیان کېږي تو تعلیم څه خراب شو، داسې وایي تو هر څه خراب شو. نو پکار دی چې فور جي دی نور انټرنیټ کوم سره دا د بیا بحال کې تعلیمي ادارې د بیا پکار دی بند نه شي، هغه دپاره څه اقدامات کېږي هغه پکار دی وشي.